إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. زما عزتمندو مسلمانانو رونو، داستاسو مخکې ما د قرآن کریم د سورة توبه 122 نمبر آیت تلاوت کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثنا یو حدیث ما تلاوت کو چې هغه امام بخاری او مسلم رحمهم الله نقل کړي دي. د آیت کریمه چې ما ستاسو مخکې ولوستو، په دې آیت کریمه کې الله رب العزت دا خبره واضح کړي چې مسلمانانو د پاره پکار دي چې ټول جهاد لپاره لاړ نشي، بلکې بعضی مسلمانانو لپاره پکار دي چې طلب د علم د پاره وزي او په دین اسلام کې پوهه حاصل کی، فقه حاصل کی، او چې کله په دین اسلام کې پوهه حاصل کړله نو بیا خپل قوم ته واپس کیږي او خپل قوم به یری دې لپاره چې دا خلک ځان د ګناہوں نه بچ کړي. نو دی آیت کریمه کې د فقه فی الدین مبارک ډیر ترغیب بیان شوی دی چې په دین کې پوهه حاصلول دا ډیره ضروری خبره ده. لیتفقهوا فی الدین، او تفقه فی الدین دې ته ویل کېږي چې په دین اسلام کې کوم احکام بیان شوي دي قرآن او حدیث کې، هغه احکام باندې ځان پوه کول دیتا فقه فی الدین ویل کېږي. او په دین کې دا فقه حاصلول دا ډیره ضروری خبره ده، ځکه چې دې سره د الله رب العزت احکام معلومیږي او د انسانانو او د پیریانو د پیدایش مقصدم دا دی چې دوی به د الله تعالی عبادت کوي،
نو هغه عبادت بسنګ کوي داغه احکام قران او حدیث کې بیان شوی دي. نو دیو جنا په مونږ تاسو باندې دا لازمي خبره ده چې مونږ با د دین په احکام باندې ځان پوه کوو چې هغه ته فقه فی الدین ویل کېږي، تفقه فی الدین ورته ویل کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. هر څوک چې داغه مبارک الله تعالی اراده وکړي د خیر چې خلقو ته خیر ورسي، یفقهه فی الدین، الله تعالی دغه انسان په دین کې پوه کړي. نو دین کې ځان پوه کول دادی چې قرآن دارنګي صحیح احادیثو کې چې کوم احکام بیان شوي دي پاغه باندې ځان پوه کول. دیو جن بل یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة على كل مسلم. د علم طلب کول دا فرض دی په هر یو مسلمان باندې. مقصد دا دی چې دومره علم هر یو مسلمان د پاره ضروری دی چې باغې باندې حلال پیژني، دارنګي حرام پیژني، چې د حرام نه ځان بچ کی او حلال هغه د پاره کوي. نو په دې مناسبت سره موږ دا اراده کړې ده چې په احکامو کې دا یو کتاب شروع کو چې هغه ته صحیح فقه السنه ویل کېږي. صحیح فقه السنه وادلته وتوضيح مذاهب الائمه. چې په دې کتاب کې با صحیح مسائل بیانېږي، هغه مسائل چې هغه د سنت یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثنا ثابت وي او دا غي دلایل به ذکر کیږي او دا غرانګي په دې کتاب کې با وضاحت کیږي د مذاهب او د ائمه او پدې کې چې کوم راجح مذهبي ناغه به ذکر کیږي چې دا به کې راجح ده په اعتبار د دلیل سره. او دا کتاب لیکل دی ابو مالک کمال ابن سید سالم. ابو مالک چنومی کمال دی او زید سید سالم دی. نو پدې کې دا کتاب شروع کو. فرمائی د ټولو ناول ذکر کی کتاب الطهارہ، کتاب دے په بیان د طهارت کی پاکه حاصلولو کی. او دا د ټولو ناول په دی وجه باندې ذکر کی چې رستو په دې کتاب کې عبادات ذکر کیږي، لکه مثلا موشو چې موزو دا یو اهم عبادت ته خو مانزه د پاره طهارت ضروری دی. مانزه د پاره طهارت شرط ته، د موز صلات مشروط د لپاره طهارت دا شرط ته، شرط مشروط باندې مقدم وي. نو دیو جنا طهارت د ټولو ناول راوړي. لکه څنګه چې دا د علماو طریقه ده، لکه د سنن کوم کتابونه لیکل شوي دي، سنن ابي داود، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه او دارنګه دین علاوه نور کوم کتابونه دي چې هغه د طهارت نه شروع کیږي. د ټولو ناول فرمایي تعریف الطهاره واهمیتها، تعریف د طهارت او دارنګه د دې اهمیت. چې طهارت په لغت کې څه ته وایي؟
دارنګي د شرع په اصطلاح کې طهارت څه ویل کیږي او بیا د دې اهمیت به ذکر کړي. نو نننی درس کې با دغه خبره ذکر شي چې د طهارت معنا لغتن دارنګي شرعن او د دې اهمیت. د ټولو ناول د طهارت معنی ذکر کی لغتن. طهارت په لغت کې النظافه والخلوص من الاوساخ او الادناس الحسيه. طهارت په لغت کې ویل کېږي صفای ته دارنګي پاکوالی ته چې دا پاکوالی به د خیرو ناراضي او یا د ادناسونه ادناسم خیرو ته ویل کېږي چې دا دو الفاظ دی معنی یو ده. الحسیه چې هغه حسی وي بعضی خیری هغه داسې دي چې هغه حسی دي معلوم دي حس سره معلومیږي لکه کل انجاس من بول و غیره لکه پلیتای شولې پلیتای داغه د لپاره بیان کې دا من بیانیه ده من بول د میتیازونه و غیره او سوا د دینه چې رسو بیا د انجاس او انواع برس ذکر کوي چې د دې څومره قسمونه دي هغه برس ان شاء الله بل درس کې ذکر کوي. والمعنویه دا مخکې باندې عطف دی الحسیه باندې یعنی طهارت ویل کېږي په لغت کې صفای ته او دارنګي پاکوالی ته د خیرونه چې هغه خیر معنویه وي یعنی حسی نه ظاهری ښکاریږي نه خو معنویه وی کل عیوب والمعاصی لکه عیبونه شو والمعاصی او گناهونه شو. والتطهير او تطهير څه ته ویل کېږي طهارت او تطهير. طهارت معنی خو ذکر کړل نو تطهير معنی ذکر کې تنظیف تنظیف ته ویل کېږي. تنظیف څه ته ویل کېږي او هو اثبات النظافه في المحل دا ثابتول د صفای په یو محل کې په یو ځای کې. دا هم کې د طهارت او د تطهير لغوي معنی ذکر شولا وز د طهارت شرعي معنی ذکر کړي. والطهارت شرعا او طهارت شرعا ستویل کیږي رفع ما يمنع الصلاه من حدث او نجاسه بالماء لری کول دا غسو چې هغه منکی مانزه د پاره چې هغه سره مز نه کیږي نو هغه لری کول هغه شری بیا د سی شولا یا گنگی شولا پلیتی شولا سسر لري کول بالماء او بو سرا او غیری یا سوا د وګونا او بون علاوه لکا خاور شولا چې خاور باندې تیمم وشي باغې سره بیا د سیلری شي پلیتی لري شي او رفع حکمه بالتراب یوه نسخه کې دا شي او غیره بل نسخه کې او غیره وسره نشته بلکې دا سیدی چې رفع ما يمنع الصلاه من حدث او نجاسه بالماء او رفع حکمه یا پورته کول د حکم دا غیر کول د حکم دا حکم د نجاست د پلیتای بالتراب په خاور سره یعنی خاور سره تیمم ولشي دا هو لغوي معنی ذکر شولا او شرعي معنی طهارت. وز طهارت حکم سے دے حکم ذکر گئی چې حکم د طهارت دا لازمی دے او پلیتی لری کول دا لازمی دے. و اما حکم الطهارت او هر چې حکم د طهارت دے د پاکي فإن طهارت النجس پس یقینا پاکواله د پلیت چیز او ازالته او لری کول د نجس واجبۃ دا واجب دی مع ذکر سره د یاداشنا چې کله ول یادی یو سړی دی ګنګي ورته یرادا پلیتی ورته یرادا موزیو کو یاد ورته نشونو دا موضوع شو. والقدرت او په قدرت سره چې باغ باندې قادر وي مطلب دا چې کله اوسړې پلیتی لری کولو باندې قادر نه دی
نو په دغه حالت کې د موضوع کې نو دا موزه شو. قال تعالی الله تعالی فرمایي اوس دلایل ذکر کوي ځکه مخکې دا ویلو چې په دې کتاب کې با د فقهي احکام او دلایل ذکر کیږي. نو دیبا د ټولو ناول قران کریم آیتونه ذکر کوي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث به ذکر کوي. قال تعالی الله تعالی فرمایي وثيابك فطهر او خپل جامع پس پاکي کړي لرا. جامع پاکول مانزه د پاره دا لازمی دي ځکه دی آیت کې الله وی وثيابك فطهر. وقال سبحانه او فرمایلی دی هغه ذات چې هغه پاک دی. ان طهر الله تعالی فرمایلی ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته ان طهر چې پاک کړه تاسو دواړه بیت زما کور للطائفین لپاره طواف کوونکو والعاکفین لپاره اعتکاف کوونکو والرکع لپاره رکوع کوونکو والسجود او سجدي کوونکو. نو دې آیت معلومه شوله چې کوم ځای کې مزدا کیږي نو غزیب هم صفای ځکه الله فرمایل ان طهر بیتی. واما الطهارة من الحدث او هر چی پاکی دا بیا د سینا فتجب پس دا واجب دا پاکی حاصل اول د بیا د سینا لازم دی. لاستباحت الصلاة لپاره د جایز کېدلو د مانځه لقوله صلی الله علیه وسلم د وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقبل صلاة بغیر طهور نقبلیږي هیڅ یو موزه بغیر طهور بغیر د پاکینا. نو هر کله چې د پاکینا بغیر موز نقبلیږي نو پاکی لازم شولا. واما اهمیتها اوس د دې نه اهمیت ذکر کوي ځکه مخکې ویلو چې اهمیت د طهارت په بیانې د دې ځای نو اهمیت د طهارت هغه ذکر کوي. فإن الطهارة پس یقینا پاکی شرط دا شرط ته لصحت صلاة العبد لپاره د صحت د مانزه د بندا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا تقبل صلاة من احدث نقبلی کی مزداغا چاغ بیاو دس شی حتی تراغی پوری یتوضع چاو دسو کی. نو روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی چې دا چا مز نقبلی چاغ بیاو دس شی وی تراغی پوری چاو دسو کی. نو مانزه د پاره او دس دا ضروری دی. فإن أداء الصلاة بالطهارة اوس په دې باندې تفریق کوي پس یقینا ادا کول د مانزه په پاکه سره د مانزه د پاره طهارت ولې شرط دی ځکه چې دا تعظیم لله په دې سره د الله تعالی تعظیم دی. چا الله تعالی چا احکم الحاکمین دی لوی ذات ته هغه ته انسان ودلیږي دا عبادت کوي. نو پکار دا چې د صفا ستروي پاک وي. والحدث والجنابت او بیا د سیو جنابت چې ده و ان لم یکونا اگر چې ندی دا دواړه نجاست مرئیه دا پلیتی ښکاری دن کی ښکاریږي هونه پستر گو باندې هو فهی نجاست معنویه پس دا پلیتی دا معنوی توجب استقدار ما حل بها دا لازمی پلیتواله دا غسو چې نازل شي پاغي باندې چې سبانه دغه پلیتی بیا د سراشی جنابت راشي حدث راشي نو دیو جنا دغه ځای بیا پلیت شي. فوجودها يخل بالتعظیم پس موجودواله د دې بیا د سای او دغه نجاست دا کمواله راولي نقصان راولي بالتعظیم په تعظیم کې. وينافي مبدا النظافه او دا منافی دی هغه زید پاکه سره. دا یو وجه ذکر کړل دا اهمیت لپاره. دویم وجه د اهمیت د طهارت د لپاره ذکر کړي.
وقد امتدح الله تعالى المتطهرين او یقینا صفت کړه دی الله تعالی دا خلقو چاوي ځان پاکون کی وی فقال سبحانه پس فرمایلی دی هغه ذات چې هغه پاک دی د عیوب او د شریک نه الله فرمایي سورۃ البقرہ کی ان اللہ یقینا اللہ تعالی یحب التوابین محبت کی دا چا سرا چاوی دیر زیاد توبہ وستن کی وی ویحب المتطہرین او اللہ تعالی محبت کی دا چا سرا چاوی ځان پاکون کی وی نو د پاکای والو سرا د طهارت والو سرا اللہ تعالی محبت کی واثنى عز وجل او اللہ رب العزت صفت کرے دے علی اہل مسجد قباء مسجد قباء والو باندې سورۃ توبہ کی اللہ داوی صفت کرے دے فیہ رجال یحبون پدې کی سړی دی یحبون چاوی محبت کے ان یتطهروا چې دوی ځان پاک کی او صفائی اختیار کی طہارت اختیار کی واللہ یحب المطہرین واللہ تعالی محبت کی ځان پاکون کو سرا دا خو دو وجه بیان شولې لپاره د اهمیت د طهارت درې موجه د اهمیت د طهارت د لپاره ذکر کړي ان التقصير في الاستبراء یقینا کوتاهی کول په پاکي حاصلولو کې من النجاست د پلیتینا چې وسړې د پلیتینا ځان نه صفا کوي د امتیازو نه ځان نه صفا کوي سبب من اسباب التعذیب دا سبب دے دا یو سبب دے د سببونو دو عذاب دا د دې په وجبانی قبر کې عذاب ورکول کیږي من اسباب التعذیب فی القبر دو سببونو دو عذاب نه فی القبر په قبر کې او دل پر دلیل سره روایت د ابو داود نسائی ابن ماجه دے صحیح سند سراوی نقل کړي دي فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت دے قال دے فرمائی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین تیروت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبرون پخوا کی فقال پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل انہما یعذبان یقینا دے دوڑ د پار عذاب ورکول کیږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی خودلی وزکا آغا صاحب دا وحی و آغا تا وحی کی دلا آغا تا اللہ تعالی خودل وما یعذبانی فی کبیر او سزان ورکو لیکی گی دی دو قبرن والا تا فی کبیر پداسی او کار کی چی داغی نزان بچ کول گرانو یعنی داغی نزان بچ کول اسانو خودوی داغی نزان نو بچ کرے اما هذا ارچدا دی قبر والده فکان لا یستنزه من بوله چې د وزان د میتیازو نن بچ کاو دلته کې دا روایت مکمل نه ذکر کړي صرف دې مقصد د پاره راوړو چې دلته کومه مسله ثابت دي او اصل تفسیری روایت کې دا دي چې هغه بل چې نو هغه با چغلیان ډیری کولی الحدیث مانا دا حدیث آخرہ پوری اولولا نو دے روایت نہ معلوم شولا چی پاکی نہ اختیارول طہارت نہ اختیارول ځان نه صفا کول استنجا نه کول او دس نه چول دا سبب د دې چې د دې په وجبانی انسان ته قبر کې عذاب ملایي نو نننی درس کې دا خبری بیان شولې چاول د طهارت معنی لغتن دارنګي شرعن بیا داغینا رستو حکم د طهارت ذکر کو او بیا داغینا رستو اهمیت د طهارت ذکر شو چې اهمیت د طهارت د پاره درې خبرې ذکر شولې واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين